په 11 اکتوبر باندې بس کیږي دا به کم ځای کیږي خلک به کم ځای راغونډیږي په دې حواله باندې به مونږ کوشش کوو چې په پنډۍ او اسلام آباد کې میشته د پښتنو نه تپوس کوو چې په 11 اکتوبر باندې څه کیږي خو تاسو ته به زه یادونه درکړم چې په 11 اکتوبر باندې د پی ټی ایم په مشرۍ کې دوی کوشش کوي چې ټول پښتانه را یو ځای کړي د ضلع خیبر کې یو مقام باندې ویل کېږي داسې چې 3 ورځې به دغه پښتانه چې د هرې ضلع پښتانه به یې په هغې کې هغه به راغونډېږي هغې کې به د مختلف مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلک وي او هغې به خپله کومه فیصله ورکوي اوس دغه فیصله به څه ورکوي دا خو به 11 اکتوبر ښایي خو مونږ کوشش کوو چې په پنډۍ او اسلام آباد کې میشته پښتانه دي هغې نه صرف تپوس وکړو چې په 11 اکتوبر باندې اخر کېږي څه مشره په 11 اکتوبر څه کېږي 11 اکتوبر خو زموږ د پښتنو وایي چې غونډه کېږي او پښتنو خپل حق غواړي خو چې زما څومره اندازه ده که نه زموږ پښتانه په یو ځای کلم نشي راټولیدی ځکه چې ډېر مو ولیدو که نه مشران راغونډ شي چې فیصله کېږي غوره نه سیټ ته شي پته نه شي چې زموږ مشرانو خرڅ شي ډایرکټ کله څه باندې او کله کیسه باندې به سهار نه الټه شي دا کم کار چې سټارټ دی که دا وشو دا خو ډېر زبردست کار دی الله دې وکړي چې داسې وشي خو مونږ خپل دی چې ما څومره ژوند دی ما ډېر داسې خپل مشران لیدلی دي چې هغې ته مونږ ملکان وایو اب عین موقع کې زموږ نه وروستو شي او کشران پسې ولاړ بس کشران ته چې وایي چې نه داسې نه دی مونږ کشران هم وروستو شو ځکه د مشرانو خبره لازمي کشران مني یاره جی د منظور احمد پښتین جرګه ده د پښتنو غونډه کېږي او چې راغونډ به شي ځکه چې منظور احمد پښتین ډېر ګرځېدلی که نه او ډېر دغه یې مار کړلی چې راغونډ به شي چېرې دی شي خو راته پته نشته خو یو زموږ منظور پښتون والا جلسې خو راته پته نور خو راته پته نه وه او هغې جلسې خو راته پته وه هغه په 11 اکتوبر ده 11 اکتوبر دې خو راته پته وه خو ما چې د بل څه و پښتانه خو یو بل سره لږ سپورټ به کوي که نه ها که نه به کوي صحیح ده ना मरा नहीं ना कोई पता नहीं है कि 11 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है په 11 اکتوبر باندې د پښتنو حوالې سره سپک معلومات درته شته چې څه کېږي نشته 11 اکتوبر باندې څه کېږي د پښتنو حوالې سره यार बस जी पता नहीं था 11 اکتوبر باندې د آل قبایل جرګه به منظور پښتون په حواله سره د دینه خبري او باقی خو به پته لګي 11 اکتوبر باندې نه فیصله پته خو نشته خو دا چې پښتون چې کم حقوق دي کنه حقوق ته بار خلک راوځي نو خپل حقوق به غواړي پښتنو چرته اتفاق کړی دی په تاریخ کې تاسو ته داسې پته شته دی چې ګنې پښتانه به اتفاق وکړي یار ان شاء الله دې پر چې کم نوې جنریشن دی کنه امید ده چې اتفاق به وکړي चाचा जी 11 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है पश्तूनों के हवाले से यार पश्तून के हवाले से मुझे पता नहीं है लेकिन पश्तून हमारे अपने वो भाई हैं जो मोहब्बत करने वाले हैं तो 11 अक्टूबर को क्या हो रहा है ये तो पश्तून हमें बताएगा ना उनका काम है हमें बताना ठीक है ना जैसे माँ बाप का काम होता है बच्चों को बताना आप बड़े हैं हमें बताइए आपका क्या हो रहा है आपने बताया नहीं अभी तक मंग खो ताजरानी और मंग वेव ची अमन व अमानी सड़कूना कोलावी او زمون کاروبار چلیږي چې موږ ته دغه اورېدل خو مې و چې داسې څه دی او چې امن و امان برقرار وي بس موږ کاروبار چلیږي دا غیر راته نشته ٹھیک ده اړه ته وایې په 11 اکتوبر باندې د پښتنو حوالې سره څه کېږي څه پته راته شته دی यार نه وای 11 اکتوبر باندې د پښتنو حوالې سره څه کېږي مونږ دې پته نشته ولا سنشته پته فلال تاسو د خلکو تاثرات واورېدل په 11 اکتوبر باندې زیاتره کسان چې دي نو هغه نه دي خبر چې په 11 اکتوبر باندې څه کېږي خو بیا هم ځینې کسان چې کوم دي نو هغه د سوشل میډیا د وجې نه خبر دي چې ګنې په 11 اکتوبر باندې پښتانه راغونډېږي خو بیا هم دا هم چاته هم پته نشته دی چې پښتانه راغونډېږي د هغې موخه اهداف څه دي یا د هغې کومه فیصله کېږي نو هغه فیصله څه ممکنه فیصله چې کوم دی نو هغه کېدی شي د لر او بر حوالې سره به زه تاسو ته وایم چې زموږ په راتلونکي اپیسوډز کې وګورئ چې د 11 اکتوبر په حواله باندې خلک یا د هغې منتظمین چې دي هغه څه پلان لري هغې څه وایي نو دا به موږ تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې ښایو سټی ټیون وذ لر او بر آفیشل ایټ یوټیوب